لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بچی وفات شو، نو کافرو پراپیګنډا وکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتر ویلې شي میراث تا، نو حضور علیہ السلام ډیر خپه شو چې خدایا یو زما بچی وفات شو او یو دا ظالمان زما خلاف پراپیګنډا کوي چې دا ابتر دی، نو دا صورت اللہ نازل کو چې انا اعطیناک الکوثر، اے حبیبہ ما تعالی د حوض کوثر مشری در کړی دا، حوض کوثر به د قیامت په ورځ عزیزانو اللہ دے امان راکی دا سے تند بئی چھ خلق با ہلاکی گی دا تندنا، نور با دزمکنا یو نیزہ اوچتی او پا دغا وقت کے با د سړی په سر کې دا مازغه خټکیږي، د خپل زمک غوخي چې دي دا چې په زمک اګدینو زمکه پورې به پاتې کی، دومره شدت سره ګرمي بي، نو حوض کوثر به په دغه وخت کې یو تلاوی دو بو، نو په دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل احباب ہوتا او خپل دوستان ہوتا او خپل مرګر ہوتا هغه یخ او بد حوض کوثر تقسیمای، نو انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ما تا ته د کوثر مشری در کړی دا، فصل لربک وانحر، خپل خدای ته منس کوا او قربانی کوا، ان شانئک هو الابتر، په تحقیق سره ستا دشمنان میراث دي ته میراث نه. نو عزیزان النزول د قرآن به په دې طریقه کې ده چې ضرورت به څه قسم پیښ شو د هغه مناسب آیاتونه به الله پاک را نازل. دا نزول ټول په 23 کال کې شوی. اوس دې مقام کې علما یو نقطه لیکي چې د قرآن نه سوا نور درې کتابونه یا نور صحیفه دا خو به مکمل راغی او پیغمبر ته به ورکړی، جبریل علیہ السلام براوړو پیغمبر ته به ورکو چې دا ستا د پیغمبر قانون دی. په دې قرآن باندې الله 23 کال ولې ولګول. دې کې څه راز علما لیکي چې دې کې راز داو چې نورو کتابونو متعلق د الله اراده او رائے داوا چې دا د پیغمبر تر ژوند پورې وقتی او عارضی قانون دی. پیغمبر لاړو قانون بم لاړ. په دې باندې الله 23 کال دې د پاره ولګول چې دا یو آیات د مسلمانانو پر ګورې شک ورننوزی، ځکه چې دا قانون به الله پاک تر قیامت پورې شي. تر قیامت به بل قانون ناراضي.
نه به بل کتاب راځي او نه به بل پیغمبر راځي. نو د دې وجنا الله پاک په دې درویش کاله دې د پاره لګولیو لکه د دې داسې مثال دی. تا یو ماشوم راوستو استاد ته چې جی دته قرآن شریف سبق شروع نو استاد کا ورته الحمد نه شروع کی او په یو ورځ کې من الجنه والناس ته ورسینو دا ماشوم به دا قرآن زده کی زده به نه کته په بچی باندې قرآن زده کول غواړي نو اول به په الف ب ت س زده کې بیا به په باندې الف زر ا الف زر ای الف او ا ای او دا زده کې نو چالف ب ت س په زده کې ا ای او په زده کې اغه نه بعد به بیا الحمد سپارا پدیبم کال لگی الحمد سپارا الف الام زر الحیم زر حمدال پیدو الحمد دا به پیزده که نو چرتا درے کال کے با الگ چه دے قرآن ختم نو کم قرآن باندی دا الگ چه درے کال او لگی نو درے کال پس اغا قرآن بی الگ نہ ہیری گی نا او کته ټول قرآن په یو ورځ کې ورته تیر کې نو هغه ته به یو ټکی هم نه یاد نو قرآن باندې درویش کاله لګېدو کې دا الله پاک راز داو چې دا یو آیات او یو سورت راځي چې دا د مسلمانانو پر غوړې شک نه نوځي چې بیا تیوزي هغه کلام د مسلمانان پر غوړې شک داسې نه نوته چې تر قیامت پورې تاسو وګورئ د قرآن د زور او د زیر او د پیغ د معنا او د تفسیر داسې خدمت شوه دی چې تر قیامت پورې څوک پکې د یو زور زیر رد و بدل نشي کولی محفوظ په کم رنگ چې د اسمان نه راغلی دی په مغه رنگ باندې محفوظ نو عزیزانو عرض میں داو چې موجوده ترتیب زمونږ استاد په مخ کې چي دي دا د قران کریم هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب سره د په لوح محفوظ باندې لیکل شوی اوس قران د مسلمان د ژوند قانون دی غرض څه دی دا کتاب الله را لګلې څه لپاره دی غرض دا چې دا کتاب ستاسو د ژوند قانون دی دا وګورئ دا پڑھاو کوي دې کې چې څه لیکلي دي او څه حکم درته شوی دی دغه څه به کوئ او کدا سم نکول نو بیا د جهنم لارم پکې خودلې ده چې دا د څویلی چې دا سی کوي خوډه راخد دا د جنت لار ده هغه هم خودلې ده او کدا سم نکول نو بیا د جهنم لارم خودلې ده چې بیا په دې لار نن وګورئ عزیزانو په ملک قرآن چې څه ویلي نن ستا ټول ملک په هغه لار روان نه دی چې څه ته ویلي ستا ملک نن د جهنم په لار روان قرآن صفا ویلي دی صفا خبر چې الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
زناکار سړی او زناکار ښځه 100 درې ووه. صفا آرډر. اوس ته ګورئ چې ملک ټول د زنا ډیپو دی، ملک ټول زناکار. دې حکم د خدای ته ستا د ملک قانون نږدې نه راځي. کیږي بس. قرآن صفا حکم دے، صفا چې السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. د غل سړی او غل خزنه لاس غوس کړي. اوستا ملک وای چې په دې زمانہ کې د غل نه لاس غوسول دا ظلم دی. نو تما ته وای چې الله یو خبره کړي او هغه ته څوک ظلم وای نو دا مسلمانان هم دي. ها تاسو دا پښتانه مبارک راشه، پښتانه زاریان مجدا پښتون وای څه شي. ابل اورس په نشترحال کې د چین ډمه غړې دي. نو غاټ غاټ پښتانه ورته ناس غاټ او چې بار روزي نو د اوس قوم ته وای زمون پښتنو ورونو. نو دا بے غیرت قوم یا پجامو کې نه ځایږي چې خان راته وي چې زما پښتنو ورونو زم پښتوني. پښتانه سړی څه کوي چې ښځې هم ورته ناستې وي. د پردي ملک ډمان راغلی دي، سړی څه کوي چې هغه سړو ځان سره خپلې ښځې بوتلي هم ورته ناستې. زاریانې مه چې دا مونږه پښتو څه ته وایو او دا پښتو دی څه شي. سخکر دی، لکۍ ده، پښتو څه ته. زما عزیزانو مونږ هغه وخت کې هم پښتانه یو چې سره د ښځې د شپې په 1 بجه د سلیمانه کور ته را روان یو. هغه وخت کې هم پښتانه یو. مونږ هغه وخت کې پښتانه یو چې زما لور او زما ښځه بربنډه په سړک روانه یو د بازار ټوله دنیا تماشا کوي. نو مونږ هغه وخت کې پښتانه. مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه دی، الله غریق رحمت کی. هغه اورځه ویلکه مونږ او د غټو کې څه فرق دی؟ ما ته خو ول څه فرق نه ښکاري. وې زمونږ هم 2 سترګې دي او د دوی هم 2 سترګې دي. زمونږ هم 2 غوږونه دي او د دوی هم 2 غوږونه دي. زمونږ هم 2 خپې دي او د دوی هم 2 خپې دي. او زمونږ هم 2 لاسونه دي او د دوی هم 2 لاسونه دي. ویل زمونږ بی یو ښځه ده او د دوی هم یو ښځه ده. نو فرق پکې څه دی؟ خلکو ویل جی اس فرق نشته. ویل بیوقوف قومه، فرق پکې شته که نه؟ خبره د غوږونو د لاسونو د خپو نه ده. زمونږ هم یو ښځه ده او د دوی هم یو ښځه ده. زمونږ ښځه زمونږ ده او د دوی ښځې شاملات دي.
تاسو خیال راغی زمونږ ښځه زمونږ ده او د دوی ښځې شاملات پیژنئ شیخه شاملات پیژنئ ټوپی په سر کړه تاسو پوه شوئ زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې ویل شاملات نو ته ماته ووایه چې د چا ښځې شاملات دي هغوی هم ځان ته پښتانه وایي نو زاریان یم چې پښتون زه خو ځان ته پښتون نه وایم پښتونه یو سړی ماته وی مولانا صاحب ته کشمیر جنگ ته تللی مال نه ویل ته څنګه مولای چې د کشمیر جنگ ته نه تللی مال خو نه یم تللی ویل نو ته څنګه مولای مال ته تللی ویل نه زم نه یم تللی نو مال خدای دې بیا خو باسه د اوس قوم امام چرته غیرتی کېدی شي وی چې نه مال خو چې څنګه یې دغسې یو که نه یو ښځه وه غوا یې لنګه شو ویلې لورې ویل مورې ویل د دې خو تور بچی وشو بچی تور شو هغې ویل بچیه چې څنګه یې اچړي هسې بچړي څنګه یې مور ده داسې لور راوړل نو څنګه قوم دی داسې مونږ امامان اوس به وګورئ تاسو یو فتوا راغلی ده د مرکزی حکومت مولیانو نه تپوس کوي چې د شریعت بل په باره کې داسې فتوا راکوي چې موجوده حکومت هم ته نه متاثر کیږي او موجوده قانون هم ته نه متاثر کیږي یعنی موجوده قانون دی هم برحال وي او موجوده حکومت دی هم برحال وي او شریعت بل دیم په ملک نافذ شي داسې فتوا راکړي ما ته یو خود چې دا وګوره دا فتوا به څوک ورکوي شریعت بل چې پاس شي ملکی ډانچه به بالکل د حکومت ختم شي